بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عظمت جان، تاسو ګورئ اباسین ټي وي. قدرمندو کتونکو، راغلی یم شانګلې مخوزو ته. دلته کې د سړکونو او د روډونو حالت ډېر زیات ګډوډ دي او خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دي. نو په دې حواله خبرې کوو د دې ځای د ځایي خلکو مشرانو سره. نو موږ سره اوسئ چې د هغو څه غوښتنې دي او څه غواړي. موږ ممبران زموږ نه ووټ اخلي ځي او په مخه بیا نه ښکاره کړي. 15 کاله بعد راځي. د مونی پرور راغلی د 2 تحصیلو مشر دی. ګړې بړې کولې چې زه ښکاره شم ووټونه ورځې نږدې دي. په دې 15 کالو کې موږ لکه نه دی لیدلی. او زموږ عبدالمولب چې دی مونیب خان، هغه 15 لک روپۍ کړلي زموږ دې روډ له شي دي خو ورته پرتې په بینک کې په بینک کې پرتې زموږ په روډ نه لګي. زه نوشاد د بوګړې دا خبرې کوم چې زموږ په دې روډ ډېر زر ته زر غور وشي، کو نه کېږي موږ به سګنې ووټ نه ورکوو. زموږ هړتال دی. په لنډو الفاظو دا ووایم چې زما 13 کاله وشو، ما سره جیپ دی، زه جیپ چلوم او 13 کاله وشو چې دا روډ زموږ یعنې ورځ تر ورځه خرابېدو ختمېدو طرف ته روان دی، خو لکه کار پرې نه دی شوی او روډ زموږ لکه شو د 13 کالو نه خراب پروت دی. او ډېره موږ ته ډېرې غټې ستونزې دا راځي چې مریض شي نو زموږ مریض یعنې موږ په کټ کې بیا واخلو اوچت کړو او هغه ګاډي کې زموږ سمې دا نه راځي چې ګاډي کې هغه نور خرابېږي. نو انتهایي زموږ روډ زیات خراب دی او دا ټولو خلکو ته پته ده، دا زه نه وایم، دا ټولو خلکو ته پته ده چې دا روډ د 13 کالو نه موږ مخکې په کشوره ویستلی و هغه روډ دی او دې ته بیا چا نظر نه دی کړی او دا په دغه حالات کې خراب پروت دی. نو زموږ دا یو خواست دی که دا روډ زموږ وشي نو ډېره ښه خبره به وي، که ونه شي نو په دغه دکو کې خو موږ پراته یو جو بیا زموږ بله لار نشته جو موږ به څه وکړو. زموږ مجبوریانې دي، څه کارونه موږ په خپل جیب معنی کړي دي، په جیب موږ زور راوستی دی او موږ د چاندې په طور باندې کار کړی دی، خو موږ له دپاره داسې څه کار نه دی شی. زموږ کوم چې کینډیډیټ دي هغو موږ له څه کار وبار داسې په صحیح توګه معنی نه دی او دا د شورو نه دی چې ډېر وخت وشو چې هغوی ستاسو روډ له پیسې شوي دي د بوګړې روډ له. نو د اوسه پورې موږ هېڅ نه لیدله. اوس دغه دی د الیکشن دور راغی، د اوسه پورې موږ څه نه دي لیدلي. جی قدرمندو کتونکو، تاسو د خلکو خبرې اترې واورېدې چې هغو څه ویل غواړي، څه غوښتنې کوي، د هغو د ایم پی ایم نه څه سوالات دي. نو هغو خو پیله غوښتنه د روډ کوي او وایي که چېرې موږ له د روډ کار ونه شي نو بیا به موږ د الیکشن په ورځ یو ته هم ووټونه ورکوو، مکمل ارتال به کوو د ووټ ورکولو نه. نو په دغه معنې پکار دی چې کوم اعلی چارواکي او ایم پی ایم هغو له پکار دی چې په دې معنې کار شروع کړي، دا خلک رضا کړي، ځکه چې بیا به په الیکشن کې دوی ډېر زیات ستونزو سره مخ وي.